اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دی دنیا کې چې موږ او تاسو الله پاک پیدا کړی یو، دا د امتحان ځای دی. دلته الله پاک موږ او تاسو باندې ازمیښت کوي، امتحان کوي. موږ او تاسو له د کتو دپاره سترګې راکړي دي. د دې یو ښه کتل دي او یو خراب کتل دي. د ښو کتلو یې حکم کړی دی او د خرابو کتلو نه یې منع کړي یو. امتحان دی. دا اوس چې کوم بیان کیږي دا د حلال او د حرامو بیان دی، او د داسې حلال او حرام بیان دی چې موږ او تاسو ټول ورکې تقریبا مبتلا یو. بدنظري او داسې ګناه ده، داسې عامه شوې ده، بدقسمتۍ سره په امت کې داسې خوره شوې ده چې حرمینو شریفینو کې هم ښه ډېر عبادتونه حاجي او عمرې کولو والا کوي، خو بد نظر تینا هغه ټول عبادتونه بربادوي. نو به مشکل به چېرته الله والا بنده د دې مرض او د دې ګناه نه بچي. یعنې ښه خلک ورکې ګرفتار دي، منځګزار نیکان خلک، او خطرناک څیز دی. او حوصله به نه بیلو چې څوک تېنه بچ کېدل غواړي که نه. یو خو هغه یو کس سره مې د شرعي پردې خبره کوله، نو ما ورته ویل چې دا شریعت چاته غیر محرم وایي که نه، لکه د تره زوی شو، د ترور زوی شو، د ماما زوی شو، لیور شو، د خور خاوند شو، دا غیر محارم چې دي بیټکه اجره دې شته دی، خیر دی، دا غیر محرم کور ته مه بوځه، لوڼه دې دي. نو هغه ویل استاد جي خبره خو دې ډېره ښه ده، خو چې زه هغه کور ته نه راولم بیا به ما هم کور ته نه بوځي، بیا به زه سرې شنې څنګه وینم، بیا به وایي زه سرې شنې څنګه وینم. نو چې خوی خصلت دومره پرېوځي که نه چې د بل حیا ته کتلو دپاره د خپلې حیا قرباني هم ورکوي، د بل حیا کتلو دپاره د خپلې حیا قرباني هم ورکوي که نه. مطلب دا د بل سرې شنې ته کتلو دپاره خپله سره شنه پیش کوي کتو دپاره، نو بدنه خو بیا د خیر تمه نه کېږي که نه. که یو سړي کې څه غیرت وي او هغه دا غواړي او د آخرت ویره وي ورسره، د قبر د حشر، قبر خو شته که نه، د قبر شپه ځان له، نو دا فکر ورسره یو ووایي چې یاره زه په دې خړ سیلاب کې د دې ګناه نه بچ شمه، یو اسانه وظیفه ده، اسانه هر چاله ورځي، پردیت ورسره مخې ته راله، اعوذ بالله، بس تاسو ووایي درځي دله اعوذ بالله، بس نور که څه نه، دا دوه ټکي الله سره پناه نیسم. او چې کله الله ډېر غیرتي دی، چې کله مې الله ته ځان حواله کړو که نه، او الله غیرتي کېدو سره ډېر قادر مطلق دی، پاورفل دی، پوره وس او طاقت یې رسي. نفس او شیطان به د الله د طاقت په مخامخ سي، مړه دا دواړه به راوپرځئ او تا او ما به بچ کي. خو که کله د پردیت ورسره د لیدو په وخت کې مې څه وویل وایو به که خیر، او که نه دومره پرېوتی یم چې مړه دا څه له ویم، بیا خو به مې ته الله واړئ موږ چې ګورم، ځکه موږ ډېر خراب شوي یو ګورې ښه، دا خو که ویم بیا خو به مې ته الله پاک واړئ، نو بیا به کتی نه شمه. که داسې حد ته رسېدلي یو نو بیا هم یقین وشئ چې بل ځای کې د صفایۍ اړو څه ګمان نشته سوا د یو سټیشن نه چې د هغه سټیشن نوم دی جهنم. او هغه ځای کې به هم الله پاکېږم چې د بدنظرۍ راله ایمان نی لاهو کړی، او که ایمان لاهو کړی و که نه بیا هغه سټیشن کې هم د پاکېدو امکان نشته، هلته هم پاکېدل بیا نشته دی. بدنظرۍ مؤذن او امام د ایمان نه پاک کړي و که نه پاک کړي، تېره ورځ مې هلته قصه کړې وه. نو زه ورته ورته څه یو بیا ښه خلک یې خراب کړي دي. بد نظرۍ په عالمانو باندې خنزیران سرولي دي، خنزیران ګورئ ښه داسې په دې تاریخ کې شوي. عالم دی، وړوکی عالم نه دی، د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیثو عالم دی، او زنانه باندې نظر پرې وته، بدقسمتۍ سره زنانه عیسایانه ده،
چې د ورسره د خپل عشق او د محبت اظهار وکړو هغې ورته ویل عیسایي کېږي به او دای په مذهب کې خو خنزیر مباح دی ورته ویل زمونږ دا خنزیرانو رمه ده دا به م راله سرې نو دا نظر نبی علیه السلام فرمایي وي دا په زهرو کې ډوبه غشی دی چې کله ولګي زهرو کې ډوب غشی لږ هم در سره سړی تش څه وګړي که نه هغه ځای نه بیا طاعون او کینسر لګي سړی ته نه رغېږي نو دا شانتې دا نظر چې دی د دې نه هم ډېر لکه کم سړی بچ کېږي د مرګ نه او د غشي مرګ خو سره جسماني مرګ دی که نه او د بد نظرۍ مرګ چې دی هغه ایماني او روحاني مرګ دی نو که څوک دا غواړي چې الله پاک دې ما بچ کړي د بد نظرۍ نه پردو ته ورسرو ته د کتو نه نو کله چې لومبی نظر پرېوتو اچانک خیال مې نه و اچانک زما وهم ګمان هم نو چې دې چوک کې او دې کوڅه کې به زنانه را روانې او د هغې روبند د برقې به اوچتې او کولو مخ وی او زما به پرې نظر پروزي ما خو ښکته کته خو چې نظر مې اوچت کړو نو مخامخ مې په پردی ته ورسره ولګېدو اوس موږ سره شریعت دا رعایت او کنسیشن کړی دی چې دا لومبنی نظر درته معاف دی چې دا غیر اختیاري پرېوت خو اوس به دا نظر ټینګې نه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ایمان والاو ته ووایه محبوب پیغمبره ستا په مبارکه خوله ورته ویمه ته ورته ووایه ایماندارو سړو ته ووایه چې خپل نظرونه ښکته کوئ چې کله اچانک په ناجایز ځای باندې نظر پرېوځي نو دا 1425 نمبر حدیث شریف دی دې کې دي چې لومبنی نظر معاف دی وعن جرير رضي الله تعالى عنه قال حضرت جرير رضي الله عنه فرمائي سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما رسول الله صلى الله عليه وسلم نتپوسو عن نظر الفجاءة دا اچانک نظر نه اچانک نظر دا چې د سړي وهم ګمان کې نشته دی خوا خاطر کې نشته دی او په زنانه باندې نظر پرېوتو فقال نبی علیہ السلام فرمایل اسرف بصرک خپل نظر فورا واړوه خپل نظر فورا واړوه په اجنبي ښځه باندې پردی ښځه باندې نظر پرېوتو نو فورا دا نظر بل خوا ته اړول فرض دی واجب دی چې کوم بې اراده بې قصده نظر پرېوتو هغه معاف دی خو بیا همدغه نظر موږ خو چالاک هم ډېر یو که نه چې بس ومرې د چې لومبنی نظر معاف دی نو هغه نظر هم پرې کلک کړی دی انخلولی دی ټیټ کړی هم دی جمع کړی هم دی چورې دا خو هسې معاف دی نو پوره وخت مې ورته وکته 15 منټه مې ورته وکته نه 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 الله او رسول سره چلونه او دوکې نه کېږي ځان سره دوکه کې لومبي نظر نه مراد دا دی ستا پام بل خو چودې که ته اچانک پردی ته ورسره پرېوتو بس فوري دې واړو نظر نو دغه نظر چې دا کوم مخکې بې اراده ولګېدو هغه په غیر محرم زنانه باندې ولګېدو معاف دی دا نه چې بیا ورته ګورم سم کتاب مې ته جوړ کړو ورکې سټډي کوم ورکې مطالعه کوم او حاشیې ورکې ګورم بیا دا یو داسې عمومي ګناه ده چې دې کې سپینګیري مخته دي ځوانان مخته دي تعلیم یافته مخته دي بې تعلیمه مخته دي مولیان تبلیغیان او مجاهدین او پیران هم ورکې اخته دي الا من شاء الله پچا چې الله فضل کړي خدای چې ماته بچ کی نو په سبب بچ کېږم اعوذ بالله الله سره پناه غواړم خو الله وایي ما سره دې پناه زه به تا اوس بچ کوم تا سره چې یو مېلمه پناه والي که نه اته بیا دشمن له ورکې نه 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 یو خو زمونږ پښتون روایات دي که نه یو د اسلام حکم هم دا دی چې کله تا سره څوک پناه والي نو هغه مخکې چې کوم د ده د سر پسې روان دی او د ده د وینې تږی دی هغه پهله زما په لاش باندې تېرېږي نو بیا به زما د مېلمه ته ګوتې ورتېروي چې کوم ما سره پناه اخیستی ده داسې نه ده تا سره یو مېلمه پناه والي چې پښتون یې که نه نو د هغه نوکه مزار نه کړي دا د ما سره پناه اخیستې ده ده ته څه ویل دا ما ته ویل دي اول ما په لاش باندې به تېرېږي بیا به دله ګوتې ورتېری نو چې تا او ما پښتنو مسلمانانو کې دومره غیرت دی زمونږ او ستاسو خالق مالک رازق الله کې به څومره غیرت ما پسې دوه دشمنان را پسې شوي دي یو نفس دی یو شیطان دی لمسی مې راته وایي وګوره دې تورسرې ته او تورسرې بسې ما تاسو ته ویلي که نه یا بسې دا چوړی وي چوړی هغه چخنه نه سپږن اخیره نه چې ټول عمر کې لوټه او به ځان ته نه دي خولي د پاسه پښې روپوټونه راخېجولي خو دا شیطان او نفس خو ډېر خطرناک دشمنان دي دې ته وګوره خپله کور کې حقه حلاله پاکه بیبي نکاح کړلی شوې هغې نه به درته چواړی جوړه کړي او د دې چواړی نه به درته هوره جوړه کړي غرقوي دي نو الله پاک سره پناه الله وایي چې ما سره دې پناه واخیسته او دا دواړه دشمنان به درنه زه پورې کوم نفسم او شیطانم او لږ به همت کې د یوسف علیه السلام واقع زمونږ او ستاسو مخې ته ده بلکل د ګناه ځای ته رسېدلی دی بلکل د ګناه بندو دروازو باندې دی او عامه زنانه هم نه ده دعوت والا د ګناه زنانه ورکړی دی او زنانه هم ښه شریفه زنانه ده شریفه دا مطلب چې د ښه مضبوطې کورنۍ ده ښه حسنداره ده او مطالبه هم د هغې د طرف نه ده خو څه وکړو معاذ الله څه ټکې وویل معاذ الله اعوذ بالله معاذ الله د دواړو معنا دا ده پناه غواړم الله سره نو بیا الله پناه ورکړې ده که نه ده ورکړې قرآن ګواه دی که نه دی ګواه
تاسو ویلي دي د دې په باره کې چې الله پناه ورکړه که ولې نه څنګه پناه ورکړه هغه تعلیم ماتې شو که ماتې نه شو دروازې بغیر ګوتو وروړو ورته کولو شو که کولو نه شو الله بچ کو که بچ نه کو الله داسې زورور ذات دی بیا ښه خو غواړو تی که نه زمونږ ګوره د کتو کتو سره زړونه مسخ شوي دي او نور علاجونه شته دی یو علاج دا دی چې پردی تور سرې ته ګورم نو ما ته د رایاد شي چې زما په کور کې لور شته زما خور شته زما ښځه شته مور مې شته ورېره مې شته خورده مې شته دا زه چې کوم حرسناک او هوسناک نظر سره پردی تور سرې ته ګورم د دې هوسناک نظر سره زما لور ته خور ته انګور ته ورېرې ته خورزې ته مور ته څوک ګوري په ما به څه تېرېږي ها تا کې خو غیرت دی ولې دا به د غیرتي لور ني خور به ني اړو زه د بېغیرته کورنۍ ده خو ستا په آخرت بربادېږي که نه صاحبه ایمان دې رجېږي ایمان ته دې نقصان رسي هر څومره پې حدیثونه او تقریرونه او آیتونه ووایو که نه خو دا ګناه خوره شوې ده او د دې ګناه مواقع ډېر دي خو همت نه بیلی یو ځل ته پې ټیسټ وکړه اعوذ بالله ووایه ته د یوسف علیه السلام دعا ووایه معاذ الله پښتو کې ووایه الله ته مې بچ کړه الله ته مې بچ کړه ته بیا وګوره چې غیرتي باچا تا بچ کوي که نه بچ کوي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه هی ووایه ده